बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ख़वागो वरिदुनको मशरान और कशरानो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ने उम्मीद लरम چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزو کې به دوستانو ډیر نه ډیره زیاته افسوسناک او دردناک واقعه رامخته شوې ده. ملګری خپل خوږ ملګری ډیر زیاتې بې دردۍ سره قتل کړ دی. ولې قتل کړ دی؟ واجه سوا ګناي سره کړی و. دوستانو دې باره کې وسه ټول اهم معلومات په دې ویډیو کې شریکام او که تاسو ټول اهم معلومات باندې ځان خبرول غواړئ مونږ ویډیو ځان سره تر اخره پورې ګورئ او چې کوم ملګری مونږ په چینل باندې نوی دي هغوی د مونږ چینل مخه ځان سره سبسکرایب کړي ټلې نشان دی تاکي موږ راتلونکي معلوماتي ویډیو هغوی ته په اسانۍ سره ملاو شي. دوستانو دا واقعه د دیر ده چې ملګری خپل ملګری ځنګل ته بوتلی دی او هلته یې ورسره غلط کار کړی دی او هغې نه بعد یې مړ کړی دی. پولیسو دا الګ گرفتار کړی دی او دغه ورته خپل بیان کې دا ټولې خبرې کړي دي چې ما دغه د مرګ څه اراده نه وه کړې، ما صرف دغه نه خپل جنسي لذت او جنسي خواهش مې ته پوره کولو خو دغه انکار وکړو. هغې نه بعد باندې دغه سمې زبردستۍ باندې دا کار وکړو چې کله مې ورسره دا کار وکړو دغه ته مې ویل چې ته به چاته یال نه یې، دغه وایي چې زه به کلي کې خپل مور او پلار ته کلي ټولو خلکو ته به یال یم چې دغه ما سره دا غلط کار کړی دی. دوستانو ملګرتیا یو داسې چیز ده چې مونږ کې پکې کې ملګرتیا کې به ته سړی وایي ته دغسې سړی نشي وال تک که دښمني وباسې نو ملګرتیا کې وباسې. ولې چې مونږ خپل بچیو ته د منافق توب تعلیم ورکوو چې ته به څنګه منافق جوړېږي، ته به خبره زړه کې ساتې، ته به ورسره ښه په خندا په خوشحالۍ باندې ملاویږي تاکي څوک در باندې پوه نه شي. مونږ چې کوم کم عقل خلک وي هغه وایي چې دا ما ملګری شو دا اوس ما سره ډېر زیات ښه دی. خو دوستانو چې پکې کې مې چا سره یو ځل کړی چې راغلی ټول عمر باندې کې هغه باندې اعتبار مه کوي، خپل دښمن باندې کوي خو ملګري باندې بیا تاسو اعتبار نه کوي. دلته ها دا ملګری اوس چې خپل ملګری قتل کړی او ځنګل کې غورځولی دی، نیم لاش یې ځناورو خوړلی و، نیم یې پاته شوی و. خو چې کله پولیس پوسټ مارټم وکړو نو پولیس ته دا پته ولګېدله چې دا جنسي بدفعلي شوې ده او دا هلک لاړ ده دومره لرې لاړ ده نو خامخا د خپل ملګري څخه لاړ ده. او چې کله پولیس تفتیش وکړو نو یوې ورځې کې دا قاتل یې ګرفتار کړو. دوستانو مونږ د پره ډېر زیات د شرم مقام ده چې ایز ا معاشره کوم خو روان یو. دوستانو دې دپاره دې باره کې تاسو سره یې ده کومنټ سیکشن کې خپل رایې سره ضرور وکړئ. والسلام.